पार्टी قومي وطن पार्टी قومي وطن पार्टी نمار ملک صاحب خبرې وکړې او قومي وطن پاتې مشرانو خبرې وکړې قومي وطن पार्टी د دې علاقې سره د خدمت سلسله د شهید وطن حیات محمد خان شیرخوا شروع ده د جورې دا پول د هغې یو نښه ده تاسو لپاره چې هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرخوا افتاب شیرخوا زموږ لیډر دی ډېر بهادر دی او نه ډر او بیا په ګورنر و د هغه وخت کې چې د ځوانانو سرلښکر دی دا زموږ سکندر دی خدمت نه رکړي د ټولو پښتنو د نمبر ون پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد یا قومي وطن پارټي زنده‌باد په وخت کې دلته کې سړکونه جوړ شي دلته کې مختلف سکولونه جوړ شوي دي تنګي کې د هسپتال نن موږ ګورو دا د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرخوا د دې ټولې علاقې لپاره یو خدمت دی نن قومي وطن پارټۍ کارکنان چې ودرېږي نو هر کلي کې حیات شهید قرباني کړي پرور سرینه تکړي وینا د تنې د شیندلې پښتنو ټولو درلېدلې د کمینو مشرانو خانانو د هر تن قومي وطن پارټي 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 زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد خواهی که تاسو دې قوم له څوک نن عزتمندو واده خو د نوي پاکستان جوړولو یې کړې وه د مدینې د ریاست بنیاد یې ښودلو کړې وه او کار یې داسې وکړو چې خلکو ته تکلیف ورسو خو د هغوی ته تکلیف چې کمې سره روان حقیقت الوحدت پختون دے کلی ډیر منشور مضمون دے بدلون د بلچا سره نشتا پسون د دای سره بدلون دے ترانه وای د وطن د بلبلانو چمن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد په جنازو کې او په دواګانو کې مو ښکاره کېږي او راځي به او رښتې به یې وباسي خو دا ورته تپوس کوو چې دا 4-5 کاله تاسو ته غیب وی تاسو ولې دغې ټایم کې د دې خلکو ولې تپوس نه کوو دلته کې مختلف مشکلات رالل په هغې کې ولې تاسو رانلئ او د قوم سره تپوس ونه کوو ولې دلته کې ونه درېدئ غفار ملک صاحب اشاره وکړه ما ته یاد دي راځي یو مرشي ځوانانو اې د وطن محافظانو دښمن د خپل مخلر کوي اې پښتنو وطن پالانو سوچ او فکر مال دشتمن دشتمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي اولنې کوششونه دا وکړو چې سیلاب بچاو لپاره یو داسې منصوبه بندي وکړو چې د خلکو دا تکلیف چې دی دا کم شي زه د الله تعالی ډېر زیات مشکور یم چې هغه وخت سره موقع راکړه او د هغې دا نتیجه ووته ده چې د هغې نه پسته 2 ځله سیلاب راغی خو زمونږ دلته کې غریبانان وړه چې دي هغوی ته تکلیف ونه رسېدو د هغوی کورونه بچ شو عزتمندو نن که د قومي وطن پارټۍ کارکنان تاسو ته راځي د خپل خدمت خیلی شي دا ووټ چې دی دا دې لپاره تاسو اچوئ دا تاسو دې لپاره ورکوئ چې تاسو په اسمبلی کې داسې نمایندګان ولېږئ چې هغه ستاسو حق د مرکز نه او د صوبې نه تاسو له روړي ستاسو د علاقې مسایل چې دي هغه حل کړي د
کوم چې حکومتي وسایل دي هغه وروړي یو صحیح ځای کې چې استعمال شي چې د غریبانو مسایل حل شي. دې لپاره نه چې په هغې باندې چاته د جنت ټکټ ملاویږي یا نور څه داسې دغه کېږي. دا دې لپاره تاسو هلته کې لېږئ، په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکړئ. دا کوم امیدواران چې ولاړ دي دا مو ګورئ، د قومي وطن پارټۍ دا کوم کارکنان چې ستاسو مخامخ ولاړ دي هغه هم تاسو وګورئ. انشاءالله زما دا یقین دی چې تاسو به فیصله چې ده هغه د ډیوې په حق کې کوئ، فیصله به د قومي وطن پارټۍ په حق کې کوئ، فیصله به د خدمت په حق کې کوئ. عزتمندو، زه د جاوید حاجي صاحب، د قمر حاجي صاحب، د غفار ملک صاحب ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. زه څه ورځې مخکې هم راغلی وم او ما درخواست کړی و چې یاره راغونډېږو به او په دې حالاتو باندې به سلا مشاورت به کوو به، او په هغه وخت کې دوی ما ته دا یقینداري را کړې وه چې یاره د دې ځي خلک چې دي هغه به د ترقۍ په حق کې خپل ووټ استعمالوي، د خدمت په حق کې به خپل ووټ استعمالوي. نن ستاسو دلته کې موجودګي چې ده دا د هغې خبرې ثبوت دی. انشاءالله ستاسو په شانتې غریبانان، ستاسو په شانتې مخلص ملګري، ستاسو په شانتې غیرتمند خلک چې موږ سره ولاړ دي، نو انشاءالله دا زه یقین سره ویلی شم چې کامیابي به ستاسو وي، کامیابي به تاسو وي.